د مو عزتمنې دویمه وظیفه چې د رزق تنګي لرې کولو دپاره او بل ورسره د خلول رزق قلو کولو دپاره چې دغه مولانا محمد یونس پلنپوري رحمت الله علیه چې دا د مولانا محمد عمر پلنپوري رحمت الله علیه ځای ده لوی بزرګون تېر شوي دي او دا وظیفه هغې په خپله باندې وشالېدو او په دا باندې تجربه شویدو د میج ولید صاحب توس ته په دا پوس ویډیو شوی په تفصیل سره توس ته به وشئ چې دا وظیفه څه طریقه دو چې یو ورته په سار شي درود شریف ویل دي بیا اوه وره سورت قریش چې دا په دېرشمه سپاره شي سورت ته سورت قریش لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دا ووره اینه به د یو ورته درود شریف دا د هر منځ نه بعده چې کله ته خپلې وظیفې وکړه دې نه به د کیر ته نه وي لوټ شوی دې نه مخکې دغه اوه وره دا ختم کا او د مو عزتمنې میج ولید صاحب په تفصیل سره تاسو ته وښایي تاسو یې ویې وروئ او د هغې نه بعده شعر یې کوي چې دا دویمه وظیفه خلکو ته ورسېږي ډېره زیاته فایده یې دو د خالول دولت لپاره بلکې چې چا شعر یې کړی دو دا مره پیرې مولانا محمد یونس پلنپوري رحمت الله علیه ذکر کړي دي ویلي دي چې داسې خلک یې دا وظیفه شعري کړه چې زر روپۍ نوټ یې ګڼلی نه و الله رب العزت په کروڑاوې دولتونه ورکړل نو مو عزتمنې نو په چار دا دو چې می د وظیفه په تفصیل سره میج ولید صاحب وشئ تاسو ته او تاسو یې ویې وروئ او اینه به د شعر یې کوي چې نره خلکو ته فایده ورسېږي جزاکم الله بله وظیفه بیا د محمد یونس پلنپوري رحمت الله علیه دین علاوه بلا وشالیدو چې د هر فرض منځ نه بعد تاسې داسې کوي دا نه چې په موزه پسې اقدام فوراً بعد نه سنات وکا نره تسبیحات پی راکا خو چې مثال کېرته لوړ نه وی بیا ته چې کومه دو صرف داغه سورات وغره ویل دي اول به ورته درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم علیه چې کوم الموزه درود شریف ته داغه به یورو ویای ادنه بعد به اووره دا سورات تلاوات کې چې اکثر ټول نر شزینا دا یو د کړای دا لإیلاف قریش بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دا غبه وراویه ادنه بعد ورسته بیا خالی ور درود شریف اللهم صل بویه اول وتا مقصد اللهم صل بویه چې په مودو شکیم اللهم صل بویه درود شریف او په اخر شه پلمیان شه او ور دا سورات دا مثال چې کین میزوا کې مش بشل من دا وکړلو سنات وکا خپل تسبیحات پیرا کا ادنه بعد چې کېرته لور نه وي خپل چې کین دا بل چار باندې لاګیا نه وي دا ویه دا سه مزدیکان مزنابات خو سنات شتانه ونره تغاویه وظیفه وکا تسبیحات پیرا کا ان بعد اول وتا درود شریف اللهم صل په اخر شه درود شریف اللهم صل او ور لإیلاف قریش سورات اخره پیره خدام را ویلی دی محمد یونس پلنپوري رحمت الله علیه چې دا لوی اوچت عالم دا اوچت کتابینه تصنیفات دي او په ټوله دنیا شه مشهور دا او ډېر لوی انتظامات د چالیږي چې کی مادو کنه په کروڑینه خلک دته انتظار وي نو هغه چې کی مادو د یو خبره تجربه دا هم کړی دو چې دا سورات کله ختم کاوي کنه و من جوع و آمنهم من خوف و آمنهم من خوف چې دا ختم کاوي بیا پزړه شه داغه سوچ کا کنه چې مو ته په داس طریقه پیسې روغلای داسې مو ته دونه روغلای داسې مو ته غړي روغلای چې کوم شای ته غوړې لږ کې پزړه شي چې کی مادو چې کوم داغه کوي کنه یا د قرضې شولانګي دي د نره پیسې شولانګي دي خو با چې سدي وی هغه چې کی مادو کنه هغه ته پزړه شي غکوا او روالا او دا صورت پیرا کوا دا دویمه وظیفه